ملګرو د خیبر پښتونخوا حکومت نن د یو شمېر افغان مهاجرو کیمپونو د بندولو باقاعده نوټیفیکیشن پاس کړ او ویل چې دا باقي افغان مهاجر کیمپونه نه دي او د دې ځای نه دی افغان مهاجر ځان وباسي. د دې څه لږ ډېر تفصیل خو ما سره شته چې په ډېر اسماعیل خان کې تقریبا 6 کیمپونه وو، یو خو پکې غټ کیمپ و ظفر آباد، خو هغې سره بیا نورم واړه واړه کیمپونه و هغې ورسره تړلي وو، کلسټر یې جوړ کړو، هغې هم ټول ختم کړي دي. دغه شان په ټانګ کې په بابیره کې ورسره یو بل کیمپ هم و، هغې هم دواړه بند کړي دي. لکه مروتو کې ګنډي خان خیل او ګرم ګړی چې ورته وایي په هغې کې چې 2 نمبر کیمپ و هغې هم ټول بند کړي دي. او په بنو کې چې بیزان کوم و هغې هم بند کړی دی او ورسره نورنګ ګامبېلا دغه کیمپونه هم بند کړي دي. همدغه شان په مانسهره کې ډېر بند کړي دي، په دې کې برازۍ دي، لاخرچۍ دي، کرکۍ دي او دا نور څیزونه هم ورسره بند کړي دي. که چارسدې ته موږ راشو نو په چارسده کې د اوتمانزو کیمپ او د مونډۍ کیمپ دا هم بند کړي دي. او په ملکن کې ځنګل پاتې ورته وایي دا یو کیمپ و نو هغې هم بند کړی دی. په باقاعده طور دا کیمپونه بند شوي دي، نوټیفیکیشن یې شوی دی، نوټیفیکیشن تاسو راغشتی شئ د خپلې محکمې نه. او د نن نه پس چې په دغو کیمپونو کې څونه افغان مهاجر دي نو هغه افغان مهاجر نه حسابېږي. او په دغه کیمپونو کې به هغوی چې کومه ځمکه سرکاري ځمکه وي نو هغه به سرکار ته پرېږدي، او چې کومه ځمکه د خلکو وي د خلکو په ځمکو هغوی کورونه جوړ کړي نو هغه ځمکه به بیا د هغه ځمکو انتقالي مالکانو ته یا چې د هغوی شاملاتي مالکان یې هغوی ته میلاویږي. او په دې کې ټولو ډیپټي کمشنرانو ته او ټولو ته نوټیفیکیشن هم شوي دي او باقاعده ورته ویلي شوي دي چې په دې کې تاسو خپل ګامونه پورته کړئ. نو غالبا چې په مزه مزه به افغان کډواله اوس د دوی دا کیمپونه هم ختمیږي. لکه کیمپ چې ختم شو خو بیا په کیمپ کې ستا کوم پریویلیج دی هغه ختم شو که نه، د بینک نه بیا ته د کیمپ نه بیا ته سمدستي اوچتېږي، او که نه اوچتېږي نو خامخا ځان به د چا همسایه ښیې چې یاره زه د پلانکي همسایه یم، زه د هغه په کور کې اوسم، او هغه به بیا ستا ګارنټي ورکوي. او که نه داسې نه نو باقاعده به لکه د دغه ځای نه اوچتېږي، که ستا کور دی، که ستا بنګله ده، که ستا مارکېټ دی، که ته روانۍ او ځان سره وړی او که ته دغه شان پرېږدې، خو لکه ته به ځې په هره طریقه چې ته به ځې. نو ورپسې د نورو کیمپونو نمبرونه هم را روان دي، دا تقریبا چې څه 240 کیمپ دي، نو څه 25 شپږو ته خو 26 ته خو ورسېدل. اوس دغه لږ کیمپونه نور هم پاتې دي، دا به هم په باقاعده توګه باندې نوټیفیکیشن د دوی وشي او د دوی د مهاجر د کیمپ سټیټس به ختم شي. دغه ځای کې بیا دوی د مهاجر په حیثیت باندې نشي اوسېدی، لکه د کیمپ سټیټس ختم شي. نو چې د کیمپ سټیټس ختم شو نو ورسره بیا دوی دا چې شو چې دوی بیا دغلته په غیر قانوني توګه باندې پراته دي او په پردو ځمکو باندې قبضه کړې ده. نو لہذا دا تازه نوټیفیکیشن ما چې تاسو سره شیر کوم.